د سکرین پر مخ باندې به رایټ کلیک وکړو سکرین پر مخ رایټ کلیک کو نیو ته راځو یو فولډر جوړو او عنوان ورکوو چې مایکرو انټرنیټ لیکچر نمبر فرست شاګردانو نن د انټرنیټ د کلاس لومړی لیکچر دی اول لیکچر نن د انټرنیټ د کلاس اول لیکچر دی او په اول لیکچر باندې به موږ تاسو ډسکشن کوو خبرې وکړو لاړ بشي دا فولډر به راخلاص کړئ دا او دلته به رایټ کلیک وکړئ نیو ته به لاړ شو او عنوان به ورکړو ټیکسټ ډاکومنټ او عنوان ورکوو چې انټرنیټ کورس آوټلاین انټرنیټ کورس آوټلاین شاګردانو مخکې دې نه چې زه درسي مسایلو ته لاړ شم اول غواړم د دې کلاس آوټلاین درکړم چې درکړم چې په انټرنیټ کلاس کې به موږ څه کمې موضوعګانې مطالعه کوو ډسکس کوو به اول به موږ تاسو انټروډکشن ټو انټرنیټ وایو دا زموږ اولینه موضوع ده که یوه ورځ کې خلاص شو او که په دوه ورځو کې خلاص شو خو دې ته وایي انټروډکشن ټو انټرنیټ په دې کې ټول د انټرنیټ ریلیټډ مسایل دي چې هغې انټرنیټ معرفي کول دي ریکارډ کوو راځي ریکارډ کوو زیر غږ راځي دا کمپیوټر غږ ورټیږي زیر دلته پلی کوم اوس صحیح ده نو انټروډکشن ټو انټرنیټ اول د انټرنیټ معرفي کول شو چې انټرنیټ به موږ تاسې معرفي کوو انټرنیټ تاریخچه څه ده او انټرنیټ دی څه او د څه لپاره استعمالیږي د دې نه وروسته چې کوم دی دویمه موضوع چې موږ تاسو په خبرې کوو بحث کوو هغه به موږ سره ډایلپ شي ډایلپ به او دریم ټاپک چې موږ په ډسکشن کوو خبرې پې کوو هغه کریټینګ آف ایمیل اډرس دی د ایمیل اډرسونو جوړول په څه شي کې په یاهو کې او کاما په جیمیل کې او کاما په هاټ میل کې صحیح ده که نه په یاهو کې به موږ تاسو ایمیلونه جوړو چې څنګه جوړیږي په جیمیل کې به موږ تاسو ایمیلونه جوړو چې څنګه جوړیږي په هاټ میل کې به ایمیلونه جوړو څنګه جوړیږي او څنګه دا استعمال کو څنګه وکارو اساسي خبر دا ده دویم ټاپک ډایلپ و ډایلپ باندې به بشپړ باز کیږي چې ډایلپ دی څه مقصد یې څه ده څنګه جوړیږي څنګه استعمالیږي او اولین ټاپک چې دی هغه انټروډکشن ټو انټرنیټ د انټرنیټ معرفي کول چې ما مخکې دورې وکړه دې کې د انټرنیټ تاریخچه او د هغې تعریف او مسایل دي څلورمه موضوع چې به موږ تاسې وایو هغې ته سرچینګ اینډ براوزینګ وایي چې سرچینګ اینډ براوزینګ پنځم ټاپک چې موږ تاسو به ولولو هغې ته وایي یوټیوب کې کار کول په یوټیوب کې چینل څنګه جوړیږي په یوټیوب کې اپلوډینګ څنګه کیږي په یوټیوب کې ډاونلوډینګ څنګه کیږي په یوټیوب کې سرچینګ څنګه کیږي سرچینګ څنګه دا به د یوټیوب مسایل دي بیا به موږ تاسو فیسبوک باندې وغږیږو پلس سیټینګ هم چې نن د هغې په څه شي سیټینګ یا تنظیماتو باندې اوم چې دی بیا به موږ په ټویټر باندې خبرې وکړو پلس سیټینګ سره سره د خپلو څه سیټینګونو یا تنظیماتو اتم به موږ تاسو په ویب سایټونو باندې خبرې وکړو دغه ویب سایټونه به ولولو چې ستاتیک ویب سایټونه کومې دي ډاینامیک ویب سایټونه کومې دي فری ویب سایټونه کومې دي څلورم آفیشل ویب سایټونه کومې دي پنځم پرسونل ویب سایټونه کومې دي دا ګور د ویب سایټ بزنس ویب سایټس کومې دي سرچینګ انجن ویب سایټس کومې دي انفارمیټیو ویب سایټس کومې دي دا ګور اته قسمه ویب سایټونه لرو په دې به موږ خبرې کوو باز په سکایپ میسنجر به وایو پای کې به خبرې کوو
ګوګل ارت یا ګوګل میپ به وایو په دې باندې به چیک کوو بس دغه ټاپکونه دي دا د انټرنیټ کورس آوټلاین څو په ټاپک شو انټرنیټ کورس آوټلاین لاس ټاپک شو خو دې کې ځینې ټاپکونه داسې دي یوه ورځ کې خلاصېږي ځینې داسې دي په 3 ورځې نیسي ځینې داسې دي چې 2 ورځې نیسي نو دا چې ټول راجمع کې 15 لیکچره کېږي انټرنیټ څو لیکچره کېږي ټوټل لیکچر 15 ټوټل لیکچر به زموږ د انټرنیټ ټوټل لیکچر اف انټرنیټ کورس د انټرنیټ کورس ټول لیکچر به څونه وي 15 لیکچرز کې به موږ تاسو انټرنیټ را خلاص کړو او که درس هم لږ سپیډ کې وویلې امکان دی ولري چې د 15 نه هم مخکې 12 14 کې خلاص شي او که په طبیعت او سلو مخې ته لاړ شو خو په 15 کې خو خامخا څنګه کېږي خلاص شي نو دغه تقسیم اوقات مې درکړو او دا تقسیم اوقات به انشاءالله موږ تاسو امپلیمنټ کوو امپلیمنټ څه معنا عملي کوو په دې باندې به کار کېږي راځئ چې نن له خیره اولینه موضوع شروع کړو چې هغې ته وایي انټروډکشن ټو انټرنیټ د انټرنیټ شی کول معرفي کول دلته به رایټ کلیک وکړئ نیو ته به لاړ شئ ټکسټ ډاکومنټ او دا به رینیم کو او عنوان ورکوو چې لیکچر نمبر فرست اول لیکچر انټروډکشن ټو انټرنیټ د انټرنیټ شی کول معرفي کول تاسو کې څوک انټرنیټ ماته تعریفولی شي انټرنیټ پیژنئ چې انټرنیټ څه شي ته وایي نړۍ سره وصل لکه څنګه چې ما مخکې د وینډوز په کلاس کې د تعریف تاسو ته همدا درکړی او لکه څنګه چې تا وویله انټرنیټ از ا ورلډ wide area network which connect us with the whole world انټرنیټ یو پراخه نړیواله جهاني شبکه ده چې موږ د ټولې نړۍ سره وصلوي انټرنیټ یک شبکه جهانی است که ما را به جهان وصل میکنه انټرنیټ یو نړیواله پراخه جهانی شبکه ده چې موږ د ټولې نړۍ سره څنګه کوي وصلوي په خبره پوه شولئ که نه د انټرنیټ د لارې تاسې کولی شئ د نړۍ ګوټ ګوټ سره وصل شئ د هر چا سره په تماس کې شئ د هر چا سره اړیکه ونیسئ انټرنیټ خپله د کمیونیکیشن یو پارټ ده د کمیونیکیشن یوه برخه ده او تعریف یې داسې راخلو چې انټرنیټ از ا ورلډ وایډ ایریا نیټورک ویچ کنیکټ اس وذ هول ورلډ انټرنیټ یو جهاني شبکه ده چې موږ ګلوبلایز کوي موږ نړیوال کوي موږ سنټرالایز کوي موږ د ټولې نړۍ سره څنګه کوي کنیکټ دا مغه تعریف د کوم تعریف چې په وینډوز کلاس کې درکړی هغه انټروډکشن ټو ایټ کې مې ویل چې کمیونیکیشن په دوه ډوله دی یو نیټورک او بل انټرنیټ همغه ډیفینیشن اوس راځي په دې خبرې وکړو ټایپ اف د انټرنیټ انټرنیټ چې مارکیټ ته راغلی دی چاته څه معلومات شته چې دی په څو دورو کې راغلی او څنګه راغلی دغه انټرنیټ په څو دورو کې راغلی شهره ته زنګ والی دی څلور پنځه شپږ زنګ یې والی زما ټلیفون کې دی هغه غږ یې ټیټ وکړی ولې نمبر یې بلاک لیسته کړی مې زنګ چې شته وایي نمبر بلاک لیسته ټایپ او د انټرنیټ د انټرنیټ چې لکه نو اقسام درې دورو کې انټرنیټ مارکیټ ته راغلی یو چې کوم دی که نه اول ځل چې مارکیټ ته راغلی هغې ته انټرانیټ ویله چې ویلی ګوره انټرنیټ نو انټرانیټ آر ای تلفظ کې دی که نه انټرانیټ دا څه رقم انټرنیټ و it is that type of the internet which is used in one organization دا انټرنیټ چې په یوې اداره کې څنګه کېده استعمالېده یوه اداره د بلې ادارې سره وصل کولی نه شوه هماغه انسایډ د یو ارګنایزیشن کې څنګه کېده استعمالېده it is that type of internet which is used inside معنی په داخل د ون ارګنایزیشن یو اداره ته چې به د راتېر کم دغې ادارې کې په کمیونیکیشن کېده خو د بار سره په کمیونیکیشن نه کېده دا تر یو وخته پورې استعمال شو بیا د خلکو د ډیمانډ او د تقاضا په مطابق دا د مارکیټ نه ووته ورپسې چې راغلی
extranet. It is that type of the internet which is used among the two organization. او extranet هغه نت ده چې دا په دوران ده په میان ده دوه اداراتو کې استعمالیږي. یوې ادارې ته راتېر درته کولی شي چې همدا یوه اداره واخلي د بلې ادارې سره څنګه کې کنیکټ کې یې وصل کې. متوجه نهستی؟ انټرنیټ چې راغلی دی وخته پورې استعمال شو خو خلکو چې کتلې اول چې انټرنیټ راغلی او خلک ورته ډېر خوشحاله وو. بیا چې څه وخت استعمال شو د دې په ذهن کې دا خبره راغله چې نه دلته باید اوس ضرورت پیدا شي که نه چې حد اقل دوه ارګنایزیشنونه باید په چی شي وصل شي. انټرنیټ ووته ورپسې ایکسټرنیټ راغی. دې دوه ادارې نښلولې. کله چې دوه ادارې ونښلېدلې بیا خلکو سره داسې فکر پیدا شو چې نه دوه هم نه کېږي باید ټوله دنیا د یو بل سره چې ولري ارتباط ولري. نو هغې ته بیا چې وویله extranet نه انټرنیټ. اول ځل کې انټرنیټ و بیا ایکسټرنیټ شو بیا انټرنیټ. دا نن چې موږ او تاسو چې نن سبا استعمالو. It is used among the whole world. او دا داسې شبکه ده چې په سطحه د ټولې نړۍ استعمالیږي. It is a world wide area network. او دا یو نړیواله جهاني چې ده شبکه ده. نو ټایپ اف د انټرنیټ بازار ته په درې کټګوریو کې راغلی: انټرنیټ او ایکسټرنیټ او انټرنیټ. او دا د انټرنیټ تعریف، دا د ایکسټرنیټ تعریف او دا د انټرنیټ. پوه شوئ په شاګردانو؟ مشکل خو به نه وي. نو کوم یو ښه ده ستاسې په نظر؟ انټرنیټ به ښایي که ایکسټرنیټ به ښایي او که انټرنیټ به ښایي؟ یعنې که په رښتیا مونږ فکر وکړو که نه انټرنیټ ګوره ډېره فیسیلیټي برابره کړل ده. یعنې زه درته وایم که نه نیم لایق دی بس انټرنیټ خو باور وکړئ چې د نیم لایق دی. انټرنیټ چې نه وي نو ته به کمیونیکیشن نه شي کولی د خلکو. قاري صاحب پوه شوې؟ کمیونیکیشن به نه شي کولی. انټرنیټ نړیواله شبکه خو لومړي ځل لپاره امریکا کې جوړه شوه. سپیسیفیک ډیټ مې ما ته نه معلوم، ګوګل کې هسټري سرچ کې کېدای شي. لومړي ځل لپاره چې داسې عادي لینکونه کریټ شو، ښه عادي لینکونه برابر شو، د هغې نه بل کنسپټ راغلی، بل کنسپټ دا شی ورلډ وایډ. سپیسیفیک ډیټ درته نه شم ویلی چې څومره وخت به مخکې. ګوګل کې سرچ کړه هسټري اف انټرنیټ ولیکه کېدای شي څنګه چې در صحیح ده را بشي ده. د دې نه په دې خو انشاءالله سره پوه شولی. اوس یو بله ډېره مهمه اصطلاح په دې انټرنیټ کې چلیږي را چلیږي، هغې ته وایي بینډویډ. دا نوم هم کله اورېدلی؟ آفرین، چا اورېدلی نوم؟ بینډویډ څه شي ته وایي؟ انټرنیټ کې بینډویډ څه ته وایي؟ نوم خو دې اورېدلی دی خو معنا یې نه پوهېږي. زه دې اوس پوه شوم. Bandwidth is the speed of internet which is used for the transferring of what? Data. Bandwidth د انټرنیټ هغه سپیډ ته ویلی شي یا هغې سرعت ته ویلی شي چې د ډیټا د ټرانسفر کولو لپاره استعمالیږي. زه تا ته خپل عکس لیږم او ته ما ته خپل عکس را لیږې، ویډیوګانې پرې لیږو رالیږو، نو د ده په منځ کې خو یو شی شته که نه؟ دا سینډ او ریسیو چې کوي دا په چی کېږي؟ بینډویډ باندې کېږي. بینډویډ از نتھنګ ټو اټ. کوم د خوراک کوم شی نه دی، سرعت دی. صحیح ده که چې د ډیټا د ټرانسفرمیشن یا د انتقال لپاره څنګه کېږي استعمالېږي. دا که ساره پورې داسې ورېږي دا خو بل شی ته جوړېږي. صحیح ده. نو بینډویډ د انټرنیټ هغه سرعت دی چې د ډیټا د ټرانسفر کولو لپاره څنګه کېږي استعمالېږي. زما په خبره پوه شئ څه مې درته وویلې؟ سپیډ د انټرنیټ ته. یا داسې یو بل د دې نه زبردست تعریف درکړم چې که نمرې سلو نه حساب کړي چې فکس سل نمرې ویسي. صحیح ده؟ هغه دا دی: sending and receiving of the data per second is called
بندویټ د ډیټا لیږل او رالیږل په څو ثانیو کې 1 سکند کې دې ته بندویټ پر سکند د ډیټا لیږل او رالیږل په 1 ثانیه کې چې سترګې دې پټې کې او بیرته څنګه کې خلاصې کې ته چې په انټرنیټ شی لیږي ستا ډیټا به څنګه شي وي دا کدی چې په لس ساعت او شل ساعتو کې رسېږي نو ولې خلک بې خپله ولې بلا پې ولټول سترګې باید پټې کې خلاصې کې ډیټا باید څنګه شي وي پیکټ باید ټرانسفر شوی نو د ډیټا لیږل او رالیږل په سکندونو کې یا په 1 سکند کې دې ته موږ شی وایو بندویټ لاړلې دوکاندار پسې چې وتله انټرنیټ صحیح ده نو هغه به دنه پوښتنه کوي چې ښه انټرنیټ ورته تلم خو څه رقم انټرنیټ درته وتلم څه رقم انټرنیټ ته غواړې او چې موږ ګورو دوکان ته ځو لوبیا اخلو که نه څو قسمه لوبیا څنګه بوره اخلو څو قسمه بوره کچالو اخلو څو قسمه پوښتنه کوي چې کوم یو اخلي نو بندویټ کې به هم تا نه پوښتنه کېږي چې شیخ ورته تلم څونه او څه رقم بندویټ غواړي نو ټایپ اف د بندویټ په مارکیټ کې دوه د انټرنیټ صورتونه موندل کېږي یو ته وایي شیر بندویټ او بل ته وایي ډیډیکیټډ بندویټ پوه نه شي په خبره شیر بندویټ کوم بندویټ دی it has lower cost and lower speed داسې مې ورته خلاصه که به جو لګوي ګیلاس چای چې څښي شیر بندویټ هغه دی چې په بازار کې په ارزانه قیمت او په کم سرعت څنګه کېږي پیدا کېږي and lower speed چې په کم قیمت او په کم سرعت باندې څنګه کېږي پیدا کېږي که شیر واخله قیمت به هم کم وي او سرعت به هم کم دویم dedicated bandwidth دا کوم bandwidth ده it has higher cost and higher speed دا غا انټرنیټ د چې په لوړ قیمت او په لوړ سرعت څنګه کیږي پیدا کیږي دا انټرنیټ کلبونه رسمي ادارې وزارتونه دا ټول dedicated انټرنیټ ده دا تاسو چې موبایلونو کې استعمالوي دا ټول شیر انټرنیټ ده اسه موږ ته وایي چې دا 10 GB ده دا شیر ده شل خیال هم ده شیر بندویټ هغه د چار چاته ورکول کېږي شیر کېږي لکه اوس افغان بسیم چې انټرنیټ شیر کوي ټولو ته شیر کېږي پوه نه شو په خبره شیر کوي در سړي سره سړی ترې ګټه اخلي قیمت هم کمې سرعت هم او ډیډیکیټډ هغه دی چې ادارې ځان ته راتېروي نو هغې به د میاشتې 9000 لس روپۍ ورکړي اوس دا انټرنیټ کلبونه چې د شارنهو نه افغان ټلیکام نه انټرنیټ راتېروي 10,000 روپۍ ورکوي د میاشتې هغه ډیډیکیټډ دی هغه یو MB سپیډ خدای بلا کار کوي او تا باندې چې عامو خلکو باندې چې خرڅېږي هغه زما په خبره پوه شئ څه مې درته وویل که پوه نه شوئ پوه شوئ نو دا یې فرق دی نو ته به دوکاندار ته کومې وایي چې شیر راکړه که ډیډیکیټډ جب ته به ګورئ نو هلته نه خبره د دغې نه ده وای فای ډیډیکیټ ده خبره د انټرنیټ ده وای فای خو یو سورس دی چې انټرنیټ پې وصلېږي وای فای خو انټرنیټ نه دی څوک وایي چې وای فای انټرنیټ انډیا کې وای فای د ذهن کوم انټرنیټ نشته دی ته څنګه استعمالوي وای فای خو یو سورس دی چې انټرنیټ پې څنګه کېږي ټرانسفر کېږي خبره سپیډ ده بندویټ ده نو خبره کوم ځای کې مونږ خبره د یاده وه جب کې وه ته جب ته ګورئ دا که جب د غږونه کول خو ډیډیکیټډ باندې ورځه او که د جب نه د غږ نه وته شي باندې به ورځی دی شیر اخلي خپلې بډغلې سره مخې غنی په افغانستان کې دا شی نشته یار پوه شوې دا هغه چې په نسوارو باندې محتاج دي که نو نسوارو پیسې به ورسره نه پر انټرنېټ پیسې ورسره څنګه یي ګوره ډوډۍ پیسې مې بېګا دی خو موبایل کې درې څلور جي بي انټرنېټ ټک وي افغانان هم دا کرکټرستیک دي شاګردانو پوه شوې پې ښه نو دا هم زده کړو نو نظر شیر ته ډیډیکیټډ صورت او سپیډ شی دی نو ته به دوکاندار ته وایي چې ډیډیکیټډ دغه دوکاندار خو دیواله اوس څه نومېږي او زه قصاب پسې به ځې قصاب نه به انټرنېټ اخلي که نه هغه ته به ځې دا شی نه لرګي چې خرڅوي لرګو ټال ته به ځې چا نه به انټرنېټ اخلي کس خو باید معلوم وي که نه دغې کس ته ISP وایي ښه ISP
انټرنیټ، آی په معنا د انټرنیټ، اس په معنا د سرویسز، پی په معنا د پرووایډر. آی اس پی هغه څوک د څوک چې موږ ته د انټرنیټ شی راکوي، خدمات راکوي. چیرته چې د لوحې په سر تاسو آی اس پی ولیدل نو پوه شئ چې دا انټرنیټ سنټر دی، یا آی اس او ولیدل انټرنیټ سرویس ارګنایزیشن دی. خیال هم دی. A person who provide the internet, a person who provide the internet، هغه څوک چې د انټرنیټ خدمات ورکوي خلکو. اوس درته به وایي چې څومره انټرنیټ ورته وتلم، یو چارک، یو من، یو کیلو، نو دا په منونو نه اخیستل کېږي. میجرمنٹ یونټ آف د انټرنیټ، د انټرنیټ د اندازهګیرۍ واحدات څه دي؟ کې بي پی ایس معنا کیلو بایټ پر سیکنډ، ایم بي پی ایس معنا میگا بایټ پر سیکنډ. ګوره ټولو کې د پر سیکنډ خبره ده. او دریم جی بی پی ایس چې دا پی ایس پکې ونه وي، ګوره دا کې بي او ایم بي باندې نه اندازه کېږي. کې بي پی ایس، جی بي پی ایس، ایم بي پی ایس، ګیگا بایټ پر سیکنډ. دا درې مشهوره واحدات دي د انټرنیټ د اندازهګیرۍ لپاره. د کې بي نه د ایم بي سرعت ډېر دی، د ایم بي نه د جی بي پی ایس به وایو سرعت ډېر. رول داسې دی چې زموږ 1040 کې بي پی ایس مساوي دي د یو ایم بي پی ایس سره، 1040 ایم بي پی ایس مساوي دي د یو جی بي پی ایس سره، جی بي سره نه. که زه امتحان کې سوال راولم او ته ماته ولیکې چې د انټرنیټ د اندازهګیرۍ واحد کې بي او جی بي ایم بي دی، دا به زه غلط نیسم. تر هغې پورې چې ته ونه لیکې کې بي پی ایس، ایم بي پی ایس او پی ایس مهم دی. تقسیم یې کړه که نه، موبایل باندې تقسیم کړه. 1040 کې بي پی ایس یو ایم بي پی ایس کېږي، 1040 ایم بي پی ایس یو جی بي پی ایس کېږي. ته اوس وایې چې 1040 ایم بي پی ایس څو کې بي پی ایس کېږي، دا والا په هغې تقسیم کړه. تا دا به ډایرکټلی څنګه شي راووځي. ته شاګردانو د دې نه وروسته دا خو وویلې سره دا اوس د انټرنیټ به راوړي په څه شي کې؟ کاسه به پسې وړې، بوجۍ به پسې وړې، دیګ بخار به پسې وړې، راته ډکې که بوجۍ راته ډکه صحیح ده. دا به راوړې څه شي کې؟ خو کاسه خو نه کېږي چې زه ته کاسه ونیسم چې ډکه که ډکه که د یو جي بي انټرنیټ نه راته نه دا خپل ډیوایسز لري. component to be used for the word internet connection. internet په کومو پرزو پالېږي؟ اول وایسټ، وایماکس، فایبر نوري، فایبر اپټیک، فلاش یا دا موږ تاسو موډیم ورته وایو که نه، DSL یا ډیجیټل سبسکرایبر لاین یا لینک، او ډیجیټل ټلیفون. ډیجیټل ټلیفون، DSL ډیجیټل سبسکرایبر لاین یا لینک، فلاش یعنی موډیم، فایبر اپټیک، فایبر نوري، وایماکس او وایسټ. دا هغه ډیوایسونه دي چې د دې په مرسته موږ کولی شو انټرنیټ فعالو. نو انټرنیټ به در باندې بیل خرڅوي او دا پرزه به در باندې بیله خرڅوي. ګوره خیال مې انټرنیټ به بیل اخلي او پرزه به بیل اخلي. بیا به ځکه ته انټرنیټ اکټیویټ کوي هغه به ته راوړي او په ارګنایزیشن کې یا په اداره کې به یې لګیا او هغې نه به د انټرنیټ په حیث شی اخلي. نو که تاسو نو څوک پوښتنه وکړي چې کوم کمپوننټ دي یا کوم ډیوایسونه دي چې د انټرنیټ د کنیکشن لپاره استعمالیږي، نو دغه پرزې دي: وایسټ، وایماکس، فایبر نوري، فایبر اپټیک، فلاش، موډیم، DSL ډیجیټل ټلیفون. هغه ډیوایسونه دي چې د انټرنیټ کنیکشن یا کنیکټیویټي لپاره موږ څنګه کوو؟ استعمالوو. په دغه ځای باندې دا موضوع پای ته رسیږي. دا زموږ انټروډکشن ټو څه د انټرنیټ معرفت کول دغه پوه شئ په خبره باندې. پرزجاتو نومونه به زده کوئ، یونټس به څنګه کوئ زده کوئ، شیر بنډویډ څه شي ته وایي، ډیډیکیټډ څه شي ته وایي، آی اس پي چاته ویلی شي، هغه آوټلاین باندې فوکس وکړئ. د دې نه به بیا وروسته آینده لیکچر زموږ ډایلګ شي. ډایلګ چې شروع شي نو پریکټیکل درس مو سره څنګه کېږي؟ اتومات خو ډایلګ همغه موډیم کنیکشن دی او هغې انسټالول دی او
به ته دغه سیټینګ دی لکه موبایل کې چې تاسو هغه اے پی ای اکسس پوینټ سیټینګ کوي کنه هغه طریقه درته دلته ښیي چې په کمپیوټر کې څنګه کی هغه کنیکټیویټي به کې او بعد نو انټرنیټ څنګه بس د نن د باران دومره